او د حرام خوراک مسری. مولانا یعقوب صاحب دار دارالعلوم دیوبند صدر مدرس دوی و یو ځل چاراله ډوډۍ کړې وه، وی چې لاړم او د هغې نه مې یو څو نوړی واخیستې، وی شک مې پې پیدا شو، وی هغه ډوډۍ مې پرېښوده، وی چې رالم کور ته، وی چې معلومات مې وکړل نو د هغې سړي آمدني ټیک نه وه او زما پې شک هم پیدا شي، اوخو دا څه چلو شو. وی هغه دوه درې نوړی زما معدې ته تلې وې، زم شوې وې، وی زما په دې وجود کې تیارې پیدا کړې. کله به مې یو ګناه ته زړه کېده، کله به مې بلې ګناه ته زړه کېده، عبادت هم راله خوند نه راکو. 2 میاشتې د هغې نوړو دوو زما په وجود کې هغه اثر و. یو سړی به وایي زه خو خوراک حرام خورم، زه خو پیړو پیږم نه، نو په تور دیوال باندې په پنسل باندې کیله راکاږه پته نه لګي، خو که دیوال سپین او تا پې په پنسل د کوټې کیله م راښکه پته یې لګي. هغه نیکانو د هغوی زړونه پاک وو، هغوی وجود کې رڼا وه، د تیارې پته لګېده، او چې کوم وجود کې تورې تیارې وي ټول عمر په حرامو لوی شوي، هغه ته څه پته لګي. وی 2 میاشتې د هغې هغه اثر ما معلومه و.